شوال کې جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای من صام رمضان سوک چې د رمضان المبارک روزه ونیسي ثم اتبعه ستا من شوال بیا ورپسې د شوال په میاشت کې شپږ روزې نفلی ونیسي نو فرمای کان کصیام الدهر دې داسې دې چې ټول کال روزه نیولي نو دا یو میاشت د رمضان المبارک روزه او ورپسې د شپږ روزې د شوال نفلی روزې دا د څه شو چې تا ټول کال روزه ونیوله دومره ثواب به درته میلاویږي نو دا د رمضان دغه یو میاشت دا د لسو برابر ده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها الله وی څوک چې یو نیکی ما ته وروړي یو پلس میلاویږي نو دا د رمضان المبارک دغه یو میاشت د لسو برابر شو دا لس میاشتې شوي او بیا د په شوال کې شپږ روزې نیولې دي نو دا یو پلس نو دا شپېته شوي دوه میاشتې شوي نو لس میاشتې دا دي دوه ده نو 12 میاشتې شوي کنه نو د رمضان المبارک روزه دی ونیوله لس شپږ روزې د شوال دی ورپسې ونیولې په ټوله میاشت کې دي که پرله پسې نیسي او که وقفه په وقفه نیسي دومره زیات ثواب دي او جناب نبی کریم علیه السلام مبارک په یو روایت کې دام فرمایلی دي چې د رمضان المبارک د میاشت روزه ونیسي شپږ د شوال ونیسي نو خرج من ذنوبه کيوم ولدته امه وې دې د ګنا نه داسې پاک وته لکه چې دې په د قتیم پیدا شوی دومره پاک شو نو د رمضان المبارک روزه دا خو الحمدلله په خیر خیرت سره تیر او شروانه د تیریږي ورپسې د شوال د غشپک روزي دي چې د اهتمام وکړو نو څومره ډیر اجر او ثواب دی الله پاک دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي